فرض عین چې هغې ته ویل چې هر یو کس باندې ذاتي طور باندې هغه فرض وي، هر کس په ذاتي طور باندې هغه څه کوي ادا کوي وي، لکه پنځه منځونه وغیره. او فرض کفایه هغې ته ویل کېږي لکه یو څو کسان دا څه کوي ادا کړي، د نورو خلکو غاړه پې خلاصه شي، لکه جنازه ده د دې محلې نه 11 کسان لاړ شي، یو کس 2 لاړ شي یا وغیره، د نورو کسانو غاړه پې خلاصه شي، نورو کسانو طرف نه څه شي کافي شي، کفایه شي. اوس د دې فرض حکم سره د فرض نه یو سړی انکار وکړي یا یو سړی انکار نه کوي خو فرض ماتوي، جان بوجھ کر فرض ماتوي، نو کله چې د فرض نه انکار وشي دې ته کفر ویل کېږي، دا سړی پې کافر کېږي، کافر دی. ښه لکه یو سړی فرض نه منم، مونځ نه منم، او لکه ډېر یا نور داسې الفاظ د دې هتک کول، د دې فرض هتک کول، ګستاخي کول، دې باندې سړی کفر ته رسي، سړی پې کافر کېږي، ښځه پې طلاقه کېږي. او فرض کفایه چې کوم دی، فرض کفایه د هغې نه هم انکار کول کفر دی، فسق دی، کفر دی. ټیک شو. ها یو سړی چې کوم دی څه عذر د وجې نه یا د کمزورۍ د وجې نه یا یو ګناه که د فرض ماتوي خو دا ګناه ګڼي، نو لہذا دا ګناه کبیره کار دی. دویم نمبر هغه واجب دی. واجب هغې ته ویل کېږي چې ظني دلیل نه هغه صحیح ثابت وي، دې ته واجب ویل کېږي. لکه د اختر منځونه دا واجب دی. ټیک شو. او دغه رنګې د عید الاضحی د لوی اختر قرباني، او دغه رنګې نور داسې لکه د منځونو په مانځه کې چې کوم 14 واجبات دي وغیره. ټیک شو. نو د دې جان بوجھ کر پرېښودل دا هم ګناه ده، ګناه کبیره ده. او د دې نه انکار کول سړی پې کافر کېږي نه، خو لیکن څه کېږي د ګناه کبیره مرتکب جوړېږي سړی. دغه رنګې سنت دي. سنت خو هغه ته ویل کېږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کړي وي یا حکم کړي وي. بیا دا سنت یو مؤکده دي یو غیر مؤکده دي. سنت مؤکده هغې ته ویل کېږي چې د هغې تایید شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د هغې پابندي کړې وي، هغه نه یې پرېښودي. لکه جمع سره مونځ کول او د سحر سنت کول، د ماسپښین 6 سنت دي. دغه رنګې د ماښام او د ماسخوتن هغه 2 رکعاته سنت چې دي، دغه رنګې ګیره پرېښودل وغیره، دې ته سنت مؤکد ویل کېږي. ټیک شو. نو د دې نه حکم دا دی چې د دې نه انکار باندې سړی کافر کېږي نه، خو ګمراه دین دا انسان سره دا گمراه دی. او سنت غیر مؤکده هغې ته ویل کېږي چې د هغې څه تایید نه په حدیث کې، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړي وي او اکثر یې پرېښودي وي. یو مستحب دی. مستحب هغه عمل ته وي چې هغې په کولو باندې ثواب وي، نه کولو باندې څه ګناه او څه عذاب نه وي. پوهېږئ لکه نفلي عبادات دي. دغه رنګې لکه مثال کے طور پر په سجده کې د 3 تسبیحاتو نه زیات سبحان ربی الاعلی ویل، رکوع کې د 3 نه زیات ویل. دغه شان دي شب برأت او د شعبان هغه 15 چې کومه روژه ده وغیره دا نیول، نو دې ته مستحب ویل کېږي. لہذا د دې کولو کې اجر ثواب شته دي، او نه کولو کې د دې هیڅ قسمه څه نشته دی، څه ګناه نشته دی. لکه تهجد مونځ کول، اشراق مونځ کول، چاش مونځ کول، اوابین کول، د ظهر د ماسپښین او د ماښام او د ماسخوتن د دې په منځ کې چې کوم 2 رکعات کول، د رمضان د روژو نه علاوه نورې روژې نیول وغیره، دې ته ټول مستحبات ویل کېږي. ټیک شو. یو مباح دی. مباح ویل کېږي هغه څیز ته چې هغه جایز وي، یعنی هغه کارونه چې هغې کول جایز دي لیکن د هغې په کولو کې څه ثواب نشته دی. مباح هغه کار ته ویل کېږي چې د هغې کول جایز وي، خو لیکن کولو کې څه اجر او ثواب نه ملاویږي. څه اجر او ثواب نه ملاویږي. مکروه د دې معنی د ناپسندیده ناخوښه څیز کول. دا مکروه یو تحریمي ده یو تنزیهي ده. تنزیهي ویل کېږي هغه وړوکې درجې والا چې کوم څیز مکروه دي. ټیک شو. لکه یو سړی دی پر ایگزامپل اودس شته دی،
اودس شته دی ټیک شو دی په دې اودس باندې هیڅ قسمه منځ ونه کو په دې اودس باندې هیڅ قسمه منځ ونه کو او یو مانځه ټیم تیر شو دی په دې اودس باندې ماسپخین اودس کړ د منځ نه دی کړ په دغه اودس باندې بیا څه کې د مازیګر مسکه مکروه دی نور د سیسه هلکه درجیح مکروه دی دغه رنګ یو مکروه تحریمی دی مکروه تحریمی هغه ته ویل کېږي چې دلیل